خبره محترمو د پیشمنی بارکی رمضان المبارک کی یو عمل دی د پیشمنی دام د شپې جهاد دی ادی بارکی ګڼ روایت دي یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو پیشمنی کوي پدې کې برکت دی اوس برکت یو سیس کې خیرواله ډیرواله هغه کې بتا ته پیدي ملاويږي اوس کمی کمی څنګه څنګه دا سره دی روایت کې نه ذکر شوی بس دا الله په علم کې دی پیغمبر مونږ ته وی تسحروا پیشمنی کوي پدې کې تاسو د پاره الله برکت چولې دی اوسونه برکت دی کمی کمی فیدی دا الله په علم کې دی خو ډیر برکت وي پکې ښا که چې تلک وین مې غلط ذکر کړی بل روایت کې راځي چې تاسو پیشمنی کوي صحیح مسلم کې روایت دی ذکر دی امت او د مخکنو اهلی کتابو پر رجوع کې فرق څه دی پیشمنی هغه کې دا پیشمنی نو دی امت کې پیشمنی دی بل روایت کې راځي د پیشمنی خوراک چې دینو دا برکت دی فلا تدعوه دا تاسو مپرې دی اگر چې یو ګټ وبولی نه خو پیشمنی خامخا کوي یو روایت کې راځي الله او ملائک یصلون علی المتسحرین الله پاک رحمتونه را لېږي په پیشمنی کوونکو باندې ملائک د رحمت دعا کوي پیشمنی کوونکو ته ادي وی چپ شکه پیشمنی می مرا پاسا وخا ادي بار بار زنانه با اخلی پخلی کی دا پاس کنا دی وی بسی به زمانیت دی ودا الله رحمت نه ول غافل کیږي دا الله دا رحمت نه ول محروم کیږي یو روایت کې راځي د مسلمانانو بهترین پیشمنی چې دی دا التمر دا چې په کجوره باندې وشینو ښا پیشمنی کې کجوره استعمالول دارنګي یو روایت کې راځي برکت پدری اوسیزونو کې دی په جماعت کې دی په سرید کې دی او په پیشمنی کې دی دا درې وانه خبرې پیشمنی چې په جمع کې نو جماعت شو اتفاق اتحاد شو او شوروا کې ډوړې ماته کې پدې کې برکت دی او دریم پدې پیشمنی کې برکت دی دا درې وړ برکتونه دی را جمع کا یو روایت کې راځي عرباز بن ساری وی ز نبی علیہ السلام رو غختم پیشمنی تا ماته وی راشه لکا حلم الى غداء المبارک لکا مبارک خوراک تا راشه لا اللہ اکبر کبیرہ یو روایت کې راځي یو صحابي وی ز نبی علیہ السلام خوا تلاړم پیشمنی کولو مال وی دا برکت دی او دا خاص کر الله دی امت ته دا تحفه ور کړی دا ګوري پرې نه دی ښا بیا د سحری باره کې دا مسائل یاد کې د دې حدیث پرانا کې چې پیشمنی د شپې اخیری عیسا کې پکار دی چې بس چې ته پیشمنی ختمه چې ول 7 منټه پس بانګوي بعد خلک وی لګ د وخت او پیشمنی کو جو غنټه خوب پکې مانځه پوری وکړو نه دا ترتیب غلط دی ته پیشمنی چې تاسو پیشمنی ختم کو چې 10 منټه 12 منټه پس سار داخل شي بس دونه وخت کې دا غوړه خبره ده په پیشمنی کې کدي کجوره استعمال کرا وستا د دې ډېر فواید دي او درې محترم د پیشمنی کستاړه ته سکیږم نه یو ګټو بس کا یو کجوره خورا حسنا س پیشمنی کې ورکس کا لګ ډېر کوا بیا محترمو پیشمنی د پاره چې تر پاسې دی نو خامخا س عبادت کوا تلاوت شو تهجد شو استغفار پکې ډیر ډیر ویل پکار دي او بل محترمو دا پیشمنی نه پس سملاستل دا مناسب نه دي سړی د پیشمنی نه پس سم لیکنه نو که تاسو خیالي چې ډیر پاسي اکثر بیا نه لس بجی او سم طبيعت ګډ وډي او سم د وتر جړه کته جوړه شوی نو ډیر زیات احتیاط پکار دی